هغه حد تک باندې مبني ویډیو جوړي او بیا یې وایرل کړي. بشیر عادل صاحب پاکستان تحریک انصاف ادارو خودمختارۍ باندې د هغې منشوري څه ده؟ سرکاري څومره ادارې دي چې خودمختاره شي، هغې همغه خودمختارۍ د هغه حصه وه چې کې پي پولیس یو آزاد خودمختاره اداره شوه. هغه بالکل مثالي پولیس دی او یې به مثالي پولیس انشاءالله د ټول پاکستان دپاره. پاکستان تحریک انصاف چې کله دا خودمختاره کول نو هغې خپله پالیسۍ څه وه، ځکه څوک هم خپل اختیار چاته بل چاته نه ورکوي. او تاسو وګورئ پاکستان کې پي پولیس څومره قربانیان دي، 1700 شهدا نه سوا هغې قربانیانې ورکړي. زما او ستاسو د بچو زموږ دپاره زموږ د تحفظ دپاره هغې لګیا دي او دغه خپل سرونو قربانیانې ورکړي. خو های رینک افیسرز او لاندې سپایانو پورې ټولو پکې قربان. خو د یو ګنده مهي د لاسه وي چې ټول تالاب ګنده شي نو د یو کس دوه کسانو د غلطو حرکتونو د وجې نه موږ ټول اداره نه شو بدنامولی. موږ ته هغې قربانیان هم تم کتل پکار دي چې څومره قربانیان دي او کم طریقې سره هغې اوس هم نور پولیس و نور ځایانو کې تاسو پولیس به ګورئ چې ښه بهترین مثالي اقدامات د هغې راځي ځای په ځای باندې په میډیا هر څه باندې راڅرګندېږي. نو موږ په دغه یو واقعې باندې ټول پولیس نه شو بدنامولی د یو کس دوه او د هغې خلاف باقاعده هغې خلاف کاروایي هم شروع شوې حکومت، بلکې هغې باره کې خلکو دا وی چې دا پولیس به انکوایري کړي، دا موږ ته منظوره نه ده. نو سپیکر صاحب په هغې کې بله ورځ جوډیشري انکوایري لپاره هم هغې ته هم د پېښور های کورټ چیف جسټس ته پکې لیټر شوی دی او هغه جوډیشري انکوایري هغې کې مقرر کېږي. نو انشاءالله شفاف طریقې سره باندې انکوایري کېږي او چې دې کې هم څوک هم غلط د مولوي یا ظلم زیاتۍ کړي، ځکه دا ظلم زیاتۍ په یو مذهب جایز نه دي، څوک هم دې ته جایز نه شي ویلی. بحیثیت یو حکومتي رکن زم دې ته بالکل نه یم چې جایز شوي، بالکل ظلم شوی، زیاتۍ شوی، غیر اخلاقي حرکتونه شوي او نه به تاسو دې ته به څوک ورته جایز ووایي. نو هغې بالکل موږ د هغې مذمت هم کوو، د هغې خلاف سزا هم اپیل کوو چې دې ته سختې سزاګانې وشي. دې صاحب تاسو په مردان ضلع کې ستاسو په اتو کې 7 امپیګان پی ټي آی سره تعلق ساتي، دا 3 ستاسو په ناراض ګروپ کې دي، باقي تاسو 4 پاتې شوئ. په 4 کې تاسو ته د پارټۍ عہده میلاو شوه، ملک شوکت چې کوم دی ډیرکټ چیرمین شو او بابا چې کوم دی د هغه کور والا د ومن چې کوم وقار النساء هغه د هغې چیرپرسن شوه.